دغه د ملزم عراق نه راغلی و د دې وقوعې دپاره. دې خبره باندې ورانو چې دې کلي ته تلګ غوښتل او ښځه یې په دې باندې راضي نه وه. نور داسې او علی قتل چې هغه 30 بور تمانچه وه چې هغه بیا بهر هغه یو ځای کې پټه کړې وه، د هغه ځای نه ریکور شوې ده. بچي دي، مشره لور یې تقریبا د 9 کالو وه او 2 بچي یې نور دي د 4-5 کالو شپږو پورې. هغه پلار چې کله پولیس ته رالو هغې څه وینا ده، هغې څه ویل په ریپورټ کې، هغې څه ویلي دي؟ د هغې وینا خو دا وه چې مونږ چونګېدي خپل منځ کې په دې ورانو چې دا ښځه دلته اوسېده او دوی ورته ویلو چې ته کرم ډسټرکټ ته ځه، خپل ابایي چې کوم کلی دی هغې ته لاړه شه. نو د هغه وینا دا وه چې په دې باندې وران شوي او ملزم وایي چې دواړه چې ایجوکیټډ نه وي نو هغې خپل منځ کې ذهنونه نه میلاویږي، نو یو شانتې ژوند غواړي، بل شانتې غواړي. دې نه علاوه نور ډېر عوامل دي لکه غربت شو او ډېر څیزونه داسې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو عزتمندو، نواز منګل یم. دا یو لوی حقیقت دی چې د هر انسان د ژوند ټولو نه ملګری او خوږه رشته چې کومه ده د هغه کورودانې ده، خو په دغه ژوند کې یا په دغه حالاتو کې انسان دومره کرکې یا نفرت پورې رسېدلی دی چې نن سبا وخت کې خلک دغه خوږې رشتې او دغه خواږه وختونه هم د تماچو په ذریعه چې دی قتلوي. دا یو ډس کول صرف یو انسان قتل کول نه وي، دې سره سره ډېر ارمانونه، ډېر خواهشات او ډېر نصیبونه چې کوم دی هغه قتل شي. دغه شان یو واقعه د ګلبهار تانې په حدودو کې شوې وه په 5 تاریخ باندې، په کوم کې چې یو زنانه قتل شوې وه چې د هغې تعلق د کورم ایجنسۍ سره و. د هغې پلار د ګلبهار پولیسو له راپورټ کړی چې یاره زما لور چې کومه ده چا قتل کړې ده. نو په هغه جرم کې چې کم دی ملوث د هغې څنګه چې ما وویلو چې یاره خوږې رشتې یا خواږه هغه ارمانونه چې څنګه قتل شي، د ښځه چې چا قتل کړي وه په هغه جرم کې ککړ هغه ملزم چې کوم دی د هغه خاوند و. نو دا څنګه دا ملزم ولې جوړ شو چې دوی د خپله ښځه قتل کړه او دغه دا ملزم چې کوم دی په عراق کې او د عراق نه رالو او ولې دا دې ته جوړ شو. نو ټول تفصیل درکوو په دغه ننني ریپورټ کې. چېرته مزه موږ سره اوسئ. موږ سره دا ټیم موجود دی اس پی فقیر آباد محمد ارشد صاحب. سر ډېره زیاته مننه د وخت راکولو. دا راته ووایئ چې تاسو ته یو وقوعه وشوه، یو ریپورټ وشو چې یاره یو زنانه قتل شوې ده، دغه دا وقوعه څه وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا بالکل ماښام ټیم و او چې کله موږ ته د وقوعې اطلاع میلاو شو نو ایس صاحب او زه خپله موږ موقع ته لاړو. دا چې کوم ملزم دی اشفاق حسین، دی بیسیکلي د ډسټرکټ کورم سره د تعلق دی او دا چې کومه مقتوله وه دی ښځه وه. نو بیا تفتیش دوران کې مدعي چې کوم دی د مقتوله چې کوم د زنانه د هغې والد صاحب دی، هغې بیا د رپورټ وکړو چې زما د لور سره زما د دې زوم د چې کوم ملزم دی اشفاق حسین، د دې خپل منځ کې تعلقات داسې لږ خراب وو. نو د دې په وجه باندې هغه قتل کړی وه چې د هغې په مدیریت کې هغې باندې اف آی آر وشو او ملزم موږ اریسټ کړی دی. دا راته وایي چې دغه د ملزم چې کوم دی یا د دې د زنانه چې کوم دی د دې نه طلاق اخیستی او مسله روانه وه؟ دا بیسیکلي قصه دې نه شروع کېږي چې تقریبا 3 کاله مخکې اشفاق حسین تللی و عراق ته. عراق کې به کار کوو، یو کال یې چې تېر کړو نو بیا یو کال پس د سره فیملی لاړه، خپله ښځه یې بوتله، ماشومان. یو کال چې هغې هلته تېر کړو واپس راغله نو تقریبا 8 میاشتې شوي دي، 8-9 میاشتې چې دی بیا کورمې ته راله. کورم کې چونکې حالات لږ ناسازګار وو نو هغې د جینۍ والدین چې کوم دي هغه په ګلبهار کې اوسېدل، هغه دلته راله او 4-5 ورځې مخکې اشفاق حسین چې کله د عراق نه واپس راغی نو دوی په دې خبره باندې ورانو چې دوی کلي ته تلګ غوښتل او ښځه یې په دې باندې راضي نه وه. نور داسې انفارمیشن دی چې هغه اشفاق حسین په مطابق چې زما ښځې ما نه دا خبره پټه کړې وه، خو بیا یې راته وویل چې دا زما والدین چې کوم دي دوی ما باندې پریشرایز کوي مې چې ته د خپل خاوند نه طلاق واخله. طلاق شوی نه و، دوی به طلاق واخله او ما طلاق نه اخیستو نو په دې باندې د خپل منځ کې وران شوي دي او بیا د جینۍ قتل شو. دغه د ملزم په دغه وقوعه کې علاي قتل کې څه استعمال کړو؟ تاسو چې کله سپاټ ته لاړئ څومره د موقع نه خول برآمد شو
او د سپاټ څه مناظر دي هغه هم لږ د کتونکو سره شریک کړئ. سپاټ ته چې موږ کله لاړو چونکې دا یو غټه کمره وه، هال ټایپ کمره وه، هغه دوی په رینټ باندې اخیستې وه. نو هغې کې دننه دا قتل شوي وه او اعلی قتل چې هغه 30 بور تمانچه وه چې هغه بیا بهر هغه یو ځای کې پټه کړې وه، د هغه ځای نه ریکور شوې ده. دغه د ملزم عراق نه راغلی و د دې وقوعې دپاره چې دا کومه وقوعه یې وکړه سپیشلي که نه د دې سره څه ورځې تېرې شوي او د دې ملزم بچي وو. بالکل دی تقریبا د وقوعې نه 15 ورځې مخکې د عراق نه راغلی او د 3 بچي دي. مشره لور یې تقریبا د 9 کالو وه او 2 بچي یې نور دي د 15 کالو شپږو پورې 2 بچي یې زامن دي. ملزم تاسو ته پولیس ته په تفتیش کې څه وایي؟ ملزم چې کومه وینا ده خو دا وایي چې زما ښځې به ماته بار بار دا ویل چې زما د والدینو په پریشر باندې کوشش د هغې دا دی چې د طلاق وشي، خو د ده وینا دا ده چې نه زه په دې اګري وم او نه زما ښځه په دې اګري وه. د هغې هغه پلار چې کله پولیس رالو هغې څه وینا ده، هغې څه ویل په ریپورټ کې هغې څه ویلي دي؟ د هغې وینا خو دا وه چې مونږ چونګې دي خپل منځ کې په دې ورانو چې دا ښځه دلته اوسېده او دوی ورته ویلي چې تا کورم ډسټرکټ ته ځه خپل ابایي چې کوم کلی دی هغې ته لاړه شه. نو د هغه وینا دا وه چې په دې باندې وران شوي او ملزم وایي چې نه وران شوي هم په دې باندې وو چې د دې والدینو دا پریشرایز کوله چې د دې نه طلاق واخله. ارشد صاحب درته دغه د ملزم د عراق نه چې کوم دی رالو او دې دا وقوعه وکړه، که دا مطلب تاسو نیولې نه و نو دا خو بیا به هم ده به کوشش کولو چې عراق له تللی و. پولیس چې کوم دی ملزم پورې ډیټیکشن څنګه وکړو؟ دا راته ووایي دا ملزم شاطر و، ځان د خلاصولو کوشش یې کړی و که نه؟ بالکل ملزم خو سټارټ کې چې کله مونږ وقوعه وکته نو څه نه څه هغه چې کوم کرایم سین وي د هغې نه آیډیا وشي. مونږ ته په ده باندې شک و. د ده وینا سټارټ کې دا وه چې بل څوک راغی او هغه فایر وکړو بیا وتښتېدو، خو چې کله د هغې سخری بیا راغی مدعي نو هغه چې کله د قسم ایثار څه وکاته نو هغه وایي چې بالکل زما ملزم هم دا دی او په هغه باندې داویداري وکړه. صحیح ده، مطلب د ملزم ځان خلاصولو چې دا وقوعه ما نه ده کړې. بالکل سټارټ کې هغه هم دا ویله، خو چې کله بیا موږ اریسټ کوو انټروګیټ هم کوو نو بیا وقوعه ومنله. ایز ا پولیس افیسر څه ګورې زموږ په دغه معاشره کې دا ویل کېږي چې یاره د ژوند ټولو نه ښه ملګری چې کوم دی هغه د انسان چې کوم دی کور ودانې ده. دا هم چې موږ وګورو په معاشره کې د دې قتل ډېر زیات عام شو. اصل کې نن سبا چې کوم وجوهات مخې ته راځي نو هغې کې غټ وجوهات دا دی چې یو خو سوشل میډیا استعمال دی، بل د تعلیم کمی دی، دواړه چې ایجوکیټډ نه وي نو هغې خپل منځ کې ذهنونه نه میلاویږي نو یو شانتي ژوند غواړي بل شانتي غواړي. دې نه علاوه نور ډېر عوامل دي لکه غربت شو او ډېر څیزونه داسې دي چې هغه د هغې د وجې نه بس بیا خلک مجبوره شي او اخري چې کوم اقدام وکړي تر قتل پورې چې ورسي. قتل نه غټ جرم بل نشته دی نو دغه ځای پورې بیا ورسي. ګرانو عزتمندو دا ویس پی فقیر آباد ارشد خان کم چې د وقوعې په اړه باندې تاسو سره خپل تفصیلات سره خیالات هم شریک کړو چې دغه د وقوعه څنګه مخې ته راغلې وه او په دې کې چې کوم هغه ککړ ملزم و هغه هم دی ونیولو. دې نه به پولیس چې کوم دی مزید انټاروګیشن یا انویسټیګیشن کوي چې څه هم په هغې کې مطلب څه انویسټیګیشن کې هغه وایي به بیا باقاعده چالان چې کوم دی په عدالت کې جمع کېږي.